زما د دین اسلام عزتمندو مسلمانانو، الله رب العالمین مونږ ته دین اسلام کامل او مکمل دین را کړی دی. دغه شانته الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د زندګۍ آداب ښودلی دي. کاغه آداب دا د خپل ګاونډ سره تعلق ساتي، که هغه آداب د مسجد سره تعلق ساتي، که هغه آداب دا د مشر او د کشر د زندګۍ سره تعلق ساتي. نو دین اسلام د هر چا حیثیت او مرتبه هم ښودلې ده او د هر چا چې کوم آداب دي هغه هم بیان کړي دي. په دې معاشره کې زمونږ او ستاسو تعلق د چا سره د ورورولۍ، د چا سره د بچیوالي، د چا سره د پلاروالی. معنا دا ده چې په معاشره کې یو فرد اوسیږي نو د خپل اولادی نو په دې حیثیت د پلار دی، د چا بچی دی په دې حیثیت دا د چا اولاد شو، د والدین دی. د خپل رونه شته دی نو دام یو تعلق د ورورولۍ دی. نو اوس د حیثیت د پلاروالی ځان له آداب دي، په حیثیت د بچیوالی ځان له آداب دي، او په حیثیت د ورورولۍ ځان له آداب دي. اوس دین اسلام دا ټول آداب د دې اهمیت او فضیلت هغه مونږ ته بیان کړی دی. اوس الله پاک په دغه تعلقاتو کې والدینو ته چې کوم حیثیت ورکړی دی او کوم فضیلت او اهمیت ورته حاصل دی نو هغه ډیر عجیبه دی. ولی دا والدین مور او پلار د دوی چې په دې بچی باندې کوم حق دی هغه د دې مور او پلار د مرتبه د وجه نه دی. هغه څنګه داسي د تمامو بندګانو ته وجود چا ورکړی دی؟ الله رب العالمین. وګوره د دې په دې پیدایش کې او په دې دنیا کې د راتګ د پاره ذریعہ ظاهری الله پاک سو ګرځولي؟ مور او پلار. زمونږه او تاسو د خوراک او د سکاک او د رزق انتظام دا د چا ذمہواری ده؟ د الله رب العالمین. خود دغه رزق د پاره ظاهری وسیله او سبب الله پاک سو ګرځولي؟ مور او پلار. د دې بندا تربیت دا څوک کوي؟ الله رب العالمین. خداغه د پاره ظاهری سبب او ذریعہ مور او پلار ګرځولي. نو که زما اوستا ترقی د تربیت ته او که زما اوستا بقا ده او که زما اوستا وجود دی، د دې د پاره چې کوم سبب الله پاک ګرځولې دی ظاهری په دې دنیا کې او بنیادی سبب دی، هغه والدین دي، هغه مور او پلار دي چې د بچی تربیت هم کوي، د بچی د دې وجود سبب هم دی، او د دې بچی د پاره چې څومره انتظام پکار دی د هغې ضرورتونو انتظام هم د مور او پلار کوي. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله رب العالمین چې کله د خپل وحدانیت او د عبادت بیان کړی دی نو ورپسې الله پاک د مور او پلار د مرتبه او د هغوی د حق بیان هم کړی دی. سورت بنی اسرائیل کې الله رب العالمین فرمای وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ستا رب دا فیصله کړی دا چې عبادت په صرف د یو الله کې د بل چا عبادت په نه کې. وبالوالدین احسانا، او الله رب العالمین دا فیصلم کړی دا چې د مور او پلار سره به د احسان معامله کې. نو ګوره الله پاک د خپل حق بیان کوي، ورپسې بیا د مور او پلار سره د احسان بیان کوي. ولی حقیقی سبب او حقیقی مربی او حقیقی ماوتا ته وجود را کون کی الله پاک ته، او بیا ظاهری سبب هغه والدین دي. نو لومبني بیان د الله پاک د حق ته او بیا ورپسې بیان د مور او پلار د حق ته. د قرنګي سورۃ البقره کې
الله رب العالمین فرمای وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا د بني اسرائیل نه الله پاک لکه وعده اغستوا چې عبادت په صرف د الله کوي د بل چا به نه کوي او ورپسې بیا فرمای وبالوالدین احسانا چې د مور او پلار سره به احسان کوي نیکی به کوي نو ګور لومبني حق د الله پاک ورپسې حق د مور او پلار سورۃ لقمان کې الله رب العالمین فرمای انشکر لی ولوالدیک الله فرمای زما شکریا ادا کا او د مور او پلار شکریا دې ادا کا نو دا د مور او پلار غ مقام ما او تا تخی حیثیت ما او تا تخی ځکه د دغه مور او پلار په ادب او د دغه مور او پلار سره احسان کول په دې ما او تا ته د دنیا او د آخرت عزتونه خیرونه او کامیابی ملوي د دې وجنه الله پاک د سورۃ لقمان کې فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا د دوی سره ته خپل زندگی تیرو د دې مور او پلار سره په دنیا کې د نیکه والا زندگی تیرو په خو سلوک سره جون تیرو دوی سره د ادب لحاظ کوا ځکه د دې په دې بچو باندې ډیر زیات احسانات دي اوس د مور او پلار څوک ادب کوي د مور او پلار سره احسان کوي او ویل الله رب العالمین د آخرت په اعتبار څومره عزت ور کوي او د دنیا په اعتبار الله پاک د سره څومره امداد کوي د سره د مشکلات اسانی د الله پاک څونه عزت ور کوي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو صحابی دی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل آرام ټیم کې خوب لیدا چې زه جنت ته داخل شوم او بیا ما په دغه ټیم کې د قران کریم د تلاوت आवाज واوریده نو ما د فرشتي نه تاسو کو چې دا تلاوت د قران کریم کینو دا څوک دی ما ته فرشتي وې چې دا حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنہ دی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې دا خوب صحابه کرام ته بیان کو نو به ور سره او فرمایل کذالکم البر دقه د نیکه هغه سله ده چې د مور سره احسان کو ځکه فرمای حارثه بن نعمان رضی الله عنه کان ابر الناس بامه پټول خلکو کې د مور سره ډیر زیات نیکی کوونکی څوک حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه دی اوس دغه حارثه رضی الله عنه دا د بدر غزا لتلې دی دا د احد غزا لتلې دی څومره غزوات چې راغلي هغه کې حاضری کړي دا او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې په جنت کې د قران کریم تلاوت کو ما واورید دا اثر او نتیجه در سوا د مور سره ټول نه زیات نیکی کوونکې حارثه بن نعمان رضی الله عنه ته الله پاک د مور په دې خدمت باندې مقام ورکړي ځکه الله رب العالمین بار بار قران کریم کې تاکید سره دا فرمایي چې د مور او پلار سره احسان کوي الله فرمای ووصینا الانسان الله مونږ په تاکید سره د انسان ته حکم کړی دی بوالدیه حسنا د مور او پلار سره د نیکه